او یختنګي ماشاءالله زمونږ پوره د چانګلې ماحول بلکې پوره د سوات ماحول ډېر ښه ځای دی. ضلع شانګله خو هسې هم ټوله ښایسته ده، خو په ضلع شانګله کې یختنګي سیمه ځان ته په ښایست کې یو خپل مقام لري. په یختنګي کې یخې هواګانې، دنګ دنګ غرونه او شنه شنه نښترونه د الله تعالی د قدرتونو ښکاره نظارې دي چې د کتلو دپاره د ملک د بېلابېلو سیمو نه سیلګري د یختنګي په لور باندې راځي. ملګري دا راته وایي د کوم ځای نه راغلی یختنګي ته او دلته کې راغلی ته خوندونه مزې اخلي، څه ویل غواړي؟ جی السلام علیکم، زما نوم مجید الله دی. زه پخپله د دې ځای یم خو پیدایش زمونږ د دې ځای دی او اوسېدونکی د منګور یم. او بل چکر په سطح باندې که زه درته ووایم نو یختنګي ماشاءالله زمونږ پوره د چانګلې ماحول بلکې پوره د سوات ماحول ډېر ښه ځای دی. بل یختنګي داسې ځای دی د دې ځای آب و هوا، بل د دې ځای اوبه، بل د دې ځای خلک ماشاءالله لکه ښه مهمان نواز خلک دي. خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ بس خلکو چکر کم شوقین چې دي هغوی ته هم زه دا پیغام ورکول غواړم که چېرته چکر له ځئ نو راشئ شانګلې ته راشئ. بل د شانګلې تاسو خلک وینئ، مهمان نواز خلک دی، د دې ځای آب و هوا چیک کوي، اوبه یې چیک کوي، ماحول یې چیک کوي، روډونه یې چیک کوي. د دې ځای کوم هر سیسټم د دې ځای چې دی ښه سیسټم یې دی. بل خلک د ټول نه ښه خبره دا ده چې د دې ځای خلک ډېر مهمان نواز خلک. دا راته ووایه تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ یختنګي ته راغلي څه محسوسوئ؟ جی موږ د سوات نه راغلي یو، زما نوم فضلدین دی او موږ سیدو کې پاتې کېږو. خپله ځای د دې چنګلې غوال ته پاتې کېږو. یختنګي ته راغلي یو چکر له نو ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی، داسې ښکلې اوبه دي او د دې ځای ډېر مهمان نواز خلک دی. دا ځل په اختر کې یختنګي ته د سیلانیانو راتګ د نش برابر و. د هغې غټه وجه د حکومت د یختنګي سیمې ته د فیسیلیټیز نه ورکول دي. که یو پله سیلانیان په یختنګي کې د یخې هواګانو، د یخو اوبو او د خوندور خوراکونو نه خوندونه اخلي، خو بل خوا چې کله هم په یختنګي کې د بارانه څاڅکي شروع شي نو د ملک د بېلابېلو سیمو نه راغلي سیلانیان د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د حکومت طرف نه په یختنګي کې د سیلانیانو دپاره څه قسم سہولیات نشته. هم د دغې د وجې یختنګي سیمې ته د سیلګرو راتګ د نش برابر دی. یختنګي سیمې ته د سیلګرو راتګ سره د مقامي خلکو هم کاروبارونه روان وي. که چېرې حکومت په دې باندې نظرثاني وکړي او یختنګي ته څه فیسیلیټیز ورکړي نو لرې نه ده چې ضلع شانګله به د ترقۍ په لور روانه شي. د کیمرا ټیم سره مختیار ساګر، MSA آفیشل چینل، یختنګي، ضلع شانګله.